من رضو عز المند مسلمانانو ما جو کم آیات مبارک تلاوت کو وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. دی آیت مبارک کې الله جل ثناؤ ممتاز ہوتا د خپل والدین سره د حسن معاشرت حکم راغی چې خپل پلار مور سره بسنګ وخت لري اوی سره با څنګه سلوک کې اغوی د پلار او د مور په اولاد باندې حق دی حق اشتو کنيشتا او جشتنه سونه حق دی. عزتمند الله جل ثناؤ متعدد آیاتونه کې ازې په دې باندې الله جل ثناؤ د پلار مور حق بیان کړی. وعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين احسانا. دې آیت مبارک کې الله جل ثناؤ د خپل حق پسې متصل د پلار او د مور حق بیان کړی دی چې دا الله بندګي بګي اول با الله باندې ایمان لري مسلمان به او الله تعالی به وحده لا شریک منی عبادت بګي او عبادت د الله نه پس د الله پاک د بندګي نه پس د پلار مور په خدمت کې پلار مور سره به احسان کې وبالوالدین احسانا پلار مور سره احسان کې. عزتمندو د الله د نبی نه بس په یو انسان باندې په مسلمان باندې په یو ځوی باندې په یو لور باندې د ټولو نه زیات حق چې د پلار او د مور دی. ګڼ شمېر احادیثو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پلار او د مور مرتبه ذکر کړې ده. کله فرمایي د پلار باندې کې رضا رب فی رضا الوالد د پلار پر رضا کې د الله رضا الله یخود دا کپلار د ناراضیو پلار د خوشاله نو الله بدن خوشاله شي الله بدن ناراضي شي او کپلار د خپشو پس وجه باندې سو خبره باندې د پلار خپشو پلار دنا پدی خپشو چې خرچه نه ورکې ولا پلار دی بیمار دی علاج ولنګي یا بل لاسی هغه د ضرورت دی هغه د تکلیف دی هغه د ستا محتاجی دا نن ته صحتمند او تندرست یې یو ټیم کې داسې ته وي چې ته کمزور عاجز وي ته محتاج وي او ستا پلار ستا د هر خبره خیال ساتل دي ستا د کپڑے ستا د پیزار ستا د علاج ستا د خوشاله ستا د سہولت هر یو څه هغه مهیا کړل دي ان تر دې پورې چې تکله بلوغت نه وولې دي او ځوان سوین بیا ستا د پارا د رښتې بندوبست هم ستا پلار کړل دي. هر وخت کې بغیر د پختنې نه بغیر د غوښتو نه د خپل لنه ستاره بارا خپل قربان کړي او ستا د آرام د راحت اسباب مهیا کړي دي. نو نن چې ته ځوان شوي او تا ستا په مټو کې او ستا په خپو کې طاقت راغی او ستا پلار بوډا شو اپا کونډې شو اپا عمسا شو هغه محتاج شو ستا مور بوډۍ شوه هغه محتاج اشواس خدمت تا نن تا تا الله جل ثناؤ فرمائی چې ته پلار مور سره احسان کړ. احسان د پاره دغه عمر زیات لایق مناسب دی چې کوم وخت کې د پلار د امور د خپل زوی سهاري ته محتاج شي ورنه چې پلار امور خپل صحتمند دي لکه خپل طاقت او صلاحیت وي خپل ځان له مزدوري کوي خپل ځان له پیسې ګټي خپل ځان له علاج کوي خپل ځان له خپل ارزبي نه بیا اولاد ته محتاج کیږي او دا احسان هغه وخت کې زیات لایق دی الله جل ثناؤ په عمل سره موږ مطالبه کوي چې دا احسان خېګړو کې چې بلار امور د تکي ناستل د تپری وتل بیا د بلار امور سره احسان خېګړو کا نو الله جل ثناؤ د بلار پر رضا کې خپل رضا کې خدلا د بلار په خیال ساتي پلار د پلار کېږي نه چې پلار هغه ضعیف شي او کمزور شي او بیا د نن زمانه الله دې معافي او رحم او کرم وکړي الله دې معافي وکړي بعض نوجوانان بیا چې کله خپل هغه شباب ته ورسي ځوانه ته ورسي
هغه په بدن کې ګرم وینا گردش کې بیا د پلار والی وتا کده پریزي بیا د پلار هغه خیال نه ساتي څنګه چې بګاري نو الله جل شانه د پلار رضا کې خپل رضا کې خدلا مور باندې کې څه فرمایي الجنت تحت اقدام الامهات د مور د خپل لاندې جنت دی مور د خپل لاندې جنت دی معنی دا شواش د مور په رضامندۍ کې د مور په خدمت کې د مور په اطاعت کې به الله جل شانه تا جنت ته رسي دا څنګه چې مور یې دې کولاړه دا تخته دې او کنه وکندو با سخت جنت دی نه د مور په رضا کې د مور په خدمت کې بس تا د بار الله جل شانه د جنت فیصله ووري نو د بلار او د مور ډیر او چې د مرتبه ده او وسوین الانسان بوالده احسانا حملت امه کرها ووضعته کرها الله جل شانه فرمایي چې بلار مور بارګه د احسان او د خېګړې د همدردۍ وصیت الله تاسو ته کوي حکم درکړي دغه مور چې دې نه میاشتي یا تمیاشي لس میاشتې بګینه باندې ګرځولې دغه مور چې بسخت یخنه کې بدا ماشوم کله متیاز کی او دې لون شي دغه مور سو کی دغه مور اولګي او دغه لون ځکه خپل سملی او ځکه د خپل بچی د بارزه برابر کی او غونډه شپه د خپلار او دغه مور یخناسي بچو د احساس نه کیږي زنانو زامنو ته پیغل لونو ته احساس نه کیږي چې دا اولاد څنګه در باندې غټيږي او لويږي د خپل بدن د خپل ځګر ویني پیدا پلار او امور اوس کی او دغه باندې دا لويږي او دا افغاني شباب ته ورسیږي او بیا چې کله دا ځواني ته ورسیږي نه دغه او نه دغه بډي کامیاب شي میوادار شي بیا د پلار او د امور دغه هلای او دغه امید چې موږ د بالا خپل او نه اوس میوه راکړي بیا دغه پلان امور دغه میوه په تمه باندې امید باندې وي بیا اصیل اولاد تابعدار اولاد د خپل پلار سهارو ورځيږي او د خپل پلار او د مور خدمت وکي عزتمندو دا ډېر عالم دی شوی دی فی رزق الفقار نقص بندی رحمت الله علیه صفاسی وی دی تقریبا نیمه دنیا هغه سفر کې قتل دا ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی ډېر لوی عالم او ډېر لوی سفر کړی هغه خپل یو کتاب دی د واقعات باندې کې آی کې واقع لیکل دا چې سمود مخ کې سو صده مخ کې پجین کې یو زلزلہ راغلی و او چې زلزلہ راغلی و نو د چین یو لوی بلډینګونه هغه پکې زمين بوس ور پرې وتل تباشو او دا بیا دغه نه پس انتظامیه رااله او هغه دغه بلډینګونه دغه میټیریل دغه چې کوم سیمټو وغیرہ هغه لرګول آیږي کته د خلکو لټون غاو د قدرت کرشمه ته ګورا چې یوځه کې اقوی کلا اغار دغه ملباخ واګولا پای کې حقته یو مور او یو بچی را پیدا شو یو مور او یو بچی ورکوړي بچی بعید کې چې بهوش نه پلا مور هم بهوشا بچی هم بهوشا هغه انتظامیه هغه مور او بچی راوستو هغه اسپیټال له یوړل اسپیټال کې جو د ابتدایي علاج شروع شو 6 ساعت پس یا ورځ پس یا د پس کله هغه مور به هوش کړه نه بیا چې انتظامیه د بوس گئی چې دا څه وشو دا دونه لوی زلزلہ غلی دا دونه پکې په لګونو خلک مړ شو ادونه تنونو وزن ملان دته څنګه ژوندې او دا څه کہانی دا او دای مور د ګوتو دا سرونه ټول سوري ایدا پوسو کو ودا څه کہانی دا د ګوتو سرونه ټول زخمی دي سوري دي او دا ته تا باندې څه دی شي دي عزتمندو په دنیا کې واحد خلوص را د رد کومینا 101% محبت دا واحد د مور د پلار د اولاد سره دې کې بل هیڅ شریک نشتا
د پلار او د مور محبت د اولاد سره د کوم دي کې شک نشتا چې دا خالص دی. اولاد محبت د پلار مور سره په ګډون کې وي کم به یو د پلار او د مور محبت د اولاد سره د کې شک نشتا چې دا حد درجه محبت دی. دغه مور ورته وی کله چې زلزلہ رااله نو موږ ما داسې یو ځای کې و چې موږ باندې کړه دا ستر پریوته موږ بلاندې ډټ کې رالو الاندر داسې په سر راغی چې زما سر ته خیر شو او زه ښکته ګیره شوم زما باعث کې ماشوم بچی و. ما سوچ کو چې دا زمونږ د وتو خو اسباب نه ښکاري او دا بچی دی ماشوم بچی به ما ته جړا کوله او ما باغې لپې ورکول. یو ټیم تیر شو، دوه ټیم تیر شو، درې ټیم تیر شو، ان دا چې خوراک ما بس نه راسېدو زما خلو چشوا ما ته خوراک ختم شو نو زما پسینه کې پیم ختم شو. اوس ماشوم جاړي او ما ته سینه کې پې نشتا. دغه جړه ما نه برداشت نشوا، ما برداشت نه کړی شوا او ما ډېر په تکلیف باندې ما یې چې څه طریقه وکړم چې دا بچی مې ژوندی پاتې شي دا رانه مړ نشي. نو ما د خپل لاس د یو ګوتا په غاښونو باندې سورې کړله او چې هغې نه کله وینو دارې ووالې نو ما هغه ګوتا د ماشوم بچي په خوله کې وردل نه کړله او هغه ماشوم بچي زما ګوتا رودل شروع کړل. کله چې ماشوم بچی ګېډې ته لږه وینه لاړله څه نسه لاړل نو ماشوم بچی غلی شو. څه ساعته پورې هغه ماشوم بچی غلی و او بیا چې ماشوم بچی بیا په ژړا شو نو بیا بله ګوته مې ولا په خپل غاښونو باندې وچقوله چې د هغې نه وینه راوتله او هغه مې د ماشوم بچي ته ورکړله. دا سلسله یو ګوته بلا او دا 10 واړه ګوتې ما په دې خپل غاښونو باندې سورې کړي دي چې زما ماشوم بچي ته ګېډې ته لاړ شي چې مړ نه شي رانه. د هغې نه پس بیا زه نه یم پېښوي. نو دا لیکلي پیر صاحب دا لیکلي چې دا مور او پلار محبت خلک حیران شو چې دا مور دا کوم محبت دی دغه محبت باندې دغه د خپل تن په وینه باندې ماشوم بچی لوي کی. تاسو ګورئ نه تاسو ګر سړی ملمشدار دی خپل بچو ته وګورئ دا مین دی اولاد سره څونه سخته برداشت کوي او دغه زوی او دغه لور چې کله بیا شباب ته ورسېږي بیا په مور باندې آواز اوچتوي. حالانکې د قرآن کریم مبارک دا صفا ارشاد دی ولا تقل لهما اف په متنوع او دا معنا دا یا خدا چې دا زوی یا دا لور بیمار شي او فریاد کوي نو د پلار او مور په وړاندې فریاد نه کوي دی باندې د پلار مور ته تکلیف رسېږي. یا دا معنا چې دا اوف دا کلمه به اوم دی پلار ته نه وي چې دا لکه څنګه چې عام طور باندې خلک کوي نو داسې الفاظ به دې د پلار مور په حق کې نه استعمالي چې هغې باندې هغوی زړه ته درد ورسېږي. عزتمند نبي علیه السلام د نن نه 16 کاله وړاندې فرمایلی دي مشکات شریف کې حدیث مبارک بخاری مبارک کی معنی حدیث جبریل ورته ویل کیږي. جبریل علیه السلام نبی علیه السلام درادي او ورته کینی او بیا دې سوال نه کوي یاسو تاسو نه کوي په تاسو نه کې یو سوال دام کوي په متى الساعه یا رسول الله متى الساعه قیامت به کله راځي. نبی علیہ السلام مت فرمای مل مسئول عنها بعلم من السائل یرا تدی علم ما تنشتا وی حیا رسول الله سی علم تنشتا نو سنخرات او حیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وتا نخ ذکر گئی د قیامت نخ و ذکر گئی پای کے بعد یو نخ ذکر گئی بی انت للامد ربتها انت الحفاة العراة والحدیث تے پای کی جملہ دار انت لدل امد ربتها کله چې دا باندې وینځه او لګي او د دینا نیک پیدا شي آقا پیدا شي مالک پیدا شي یعنی وا باندې او وینځه آقا او لګي او آقا په اولاد کې خپل مالک اوځيږي. لدی جمله محدثین دا معنا کوي چې اولاد په اخر زمانہ کې داسې بشي چې دا ستا پیغله لور به په مور باندې حکومت چلی
وی با لور خو امدا سي معاملې کوي د خپل مور سره لکه چې دای مور یو هغه لوري دانګي با اولاد د خپل بلار مور سره معاملې شروع کیږي بیا د قیامت دور نه هو بیا انتظار کوي د قیامت لازم دا کو چې الله جل شانه په قران کریم کې موږ دا بار بار د خپل بلار مور سره د احسان او د خیرګړې معاملې ذکر کړل دا نظمندو د بچی په تربیت کې د بلار مور ډېر لوی کردار دی او ډېر لوی خواري دا او ستړي دا محبت او کوشش دی هر اولاد هر د بلار او د مور ارزو دا وی چې مانه بچي دغه سہولتي دین کمل وی او د راحت زندگی وی او د دنیا مخې آخرت مخې اذان خبر راځي بعضی ټیم کې بیا اون شي کله وشي